السلام علیکم دوستانو، امید ده چې تاسو بخیر. په نننۍ ویډیو کې ان شاء الله خبره کوو چې ډیر زر په سعودي عرب کې به ان شاء الله په زرګونو بلکې په لکاو د مزدورۍ مواقع پیدا کېدو والے دي نورې هم، ځکه چې سعودي عرب ایکسپو 2030 چې کوم هغې باندې ووټینګ شوی او هغه ګټلې دا په سعودي عرب کې، په دې باندې به خبره کوو. او بل به یو پاکستانی ډرایور امتیاز نومي، هغه ته تقریبا جیل او سزا ورته اورولې شوې ده، په هغې باندې به خبره کوو چې وجه څه ده، دې څه چل کړی او په سعودي عرب کې دا کار ممنوع دی، داسې نشي کولی. په دې دوه ټاپک باندې به نن تاسو سره خبره کوم. دوستانو ویډیو شروع کوو. ګورئ دوستانو، ایکسپو 2030 اول په دوبۍ کې شوی وه، که ستاسو خیالي 900 کاله مخکې په دوبۍ کې انتهایی ډیر زیاتې د مزدورۍ مواقع هلته پیدا شوي وي. ګورئ، ایکسپو چې کله یو ملک کې کیږي نو هلته به دې دپاره ځان له سیټ یو ځان له ځای به دې دپاره هلته جوړی. نو کم ملګري چې په بار ملکونو کې دي او هغو غټ غټ ټیکهداران دي، غټ غټ بزنسمینان دي، مثال په طور په قطر کې یا داسې بل ملک کې، ځکه چې په قطر کې ورلډ کپ شوی، نو که تاسو خپل هغه مشینري او خپل اوزار سعودي عرب ته منتقل کولی شئ، ځکه چې ستاسو سره خو به لیسنس دغه وي، نو هغه دلته دغه کوي راوړئ، ځکه چې یو بهترین مواقع دلته پیدا کېدو والے دي انشاءالله. بل په دې کې به هغه ملګري انشاءالله په روزګار کېږي چې د چا هنر زده، الکټریشني، د دې نه علاوه مطلب دا دی چې څه هنر هغه ته خامخا زده، نو انشاءالله هغه به د خیره سره په دې کې په کار کېږي او نور انشاءالله. دا ډېر غټ پروجیکټ دی، ټیک شو دوستانو، د کلونو پروجیکټ دی دا انشاءالله. یو دا خبر وشو دوستانو، نو څه هنر تاسو زده کوئ، کوم ملګري چې د پاکستان نه په دې وخت کې نوي راځي، هغو ته زما دقه ریکویسټ دی چې دلته راځئ نو څه هنر د ځان سره راوړئ. ښه، یو دا ټاپک شو. دویمه چې کوم ټاپک تاسو سره زه ډسکس کوم، نو هغه دوستانو یو پاکستانی ډرایور و چې د هغه امتیاز نوم و، هغه ته سعودي عدالت زما په خیال سره 15 کاله د که 4 کاله ایر دی رانه اوس لږ، ځکه چې هغه ارټیکل مې دا کړی، جیل یې ورته اورولې دی او ورسره چې کوم دی نو په هغه باندې جرمانه دغه کړې ده. هغه به څه چل کوو چې د ښځې کومه زنانه به یې چې وړه، نو هغه به د هارس کولی به، تنګولی به، موبایل یې پټ کړی او بیا هغه ثابت شو چې پې هغه موبایل د ده سره موبایل یې نه ورکوو، د هغې باوجود د زنانه ته ګنده ګنده میسجونه او ګنده تصویران ورلیږلي وو، هغه په عدالت کې ثابت شوه. ګورئ دوستانو، په سعودي عرب کې ښځو ته غلط میسجونه کول او یا مطلب دا دی هغو هرس کول، دا ګورئ قانونا جرم دی او ډېره غټه سزا ده پې. او بیا اخر کې چې کوم دی نو هغه ترحیل ده. دې سړي دا ومنله په عدالت کې، دا ومنله چې دا زما نه غلطي شوې، تصویرانو ته ما په غلطۍ کې سینډ کړی، ته داسې دغه زوی راغلی چې ته تصویران چې کوم دی نو په غلطۍ کې ستانه سینډ کېږي. نو دې شیزونو انتهایي خیال وساتئ دوستانو، بالکل دا قانونا جرم دی. مونږ او زمونږ ستاسو خویندې میندې دي چې مونږ باندې څوک اعتماد وکړي چې یاره زما لور وړه، زما خور وړه، زما ښځه وړه، نو دا داسې شو لکه زمونږ د فیملی ممبر، لکه زمونږ د فیملی ممبر. نو دې شیزونو به ګوره انتهایي خیال کوئ. الله پاک دې زمونږ او ستاسو حفاظت وکړي.